हायर सेकेंडरी फुटबॉल ग्राउंड کې بنیان مرصوص بلوچستان کپ فرانستل ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنګازی او وینګ کمانډر ارفان ماګری فوټبال ته د کیک لګیدو سره وکړ. بیان مسرور په نامه باندې کوم ټورنمنت نن شروع شوی دی. دا په دوه نظره ورته ګورم ودیر. یو دا چې د سپورت ماحول موږ په علاقه او په وطن کې د وحدت اواز ورکړي او بل دغه پټي د ریاض په تاریخي کې چې انډیا کومه حمله په پاکستان وکړه او پاکستان جلبازانو کومه شکست ورکړي او په هغه باندې یو د پاکستان تمام امت مسلمه سر او شمله لوړه سو او دغه رقم ټورنمنت خاص د خوشحالي په مناسبت دا به انشاءالله ډېر ښه ریزلټ ورکړي او د چمن عوام چې دي هغه خپل ریاست سره او د خپل فوج سره تمام سرحدات په حفاظت لپاره انشاءالله هر وخت په هر ځای باندې به وجه په وجه شانه به شانه سره ولاړ. یقینا دا ډېره غټه کامیابي چې پاکستان تحصیل سوله. پاکستان امت مسلمه واحد اټمي ملک دی. پاکستان د امن دایي و دایي به وي او دایي به اوسي او پاکستاني عوامو دا ثابته کړه چې د خپل پاک فوج در شانه بلکې څنګ تر څنګ شانه به شانه ولاړ دي او په کچیر پاکستان د امن دایي نه ولای نن به دا خوشحالي په مزایلو په ګولیو په ټکانو لمانځلی. مګر پاکستان دغه و دنیا ته موږ ښکاره کړه چې موږ چې کومه کامیابي حاصله کړله هغه کامیابي چې دښمن خو مشوره و د دښمن و دوست ته مې هم سبق ورکړي. نو لحاظه پاکستان و دنیا ته دا ښکاره کړه چې موږ که خوشحالي لمانځو په مثبت اکټیویټیز یې لمانځو لکه کیل لکه فوټبال لکه کراټې لکه باکسینګ په دغه طریقو یې موږ لمانځو. دا د قوم د یکجهتي یو ډېره ښه ذریعه ده او زه د ټورنمنټ کمیټې ډېره شکریه ادا کوم. په داسې موقع باندې چې د قوم د یکجهتي اظهار کړی دی په پوره ملک کې او د بھارت د شکست په حواله خوشحالي اظهار کړی دی. موږ ډېر خوشحاله دي چمن خلک. ډیپټي کمشنر چمن حبیب احمد بنګازی وویل چې بنیانو مرصوص ټورنمنټ رایسولو مقصد د عظیم فتح جشن په سپورت سره منزل دی. چمن د فوټبال په حواله باندې ډېر ښه انټرنیشنل کلاړیانو پاکستان ته ورکړي دي او دا اوس کوم ټورنمنټ شروع دی د کوم د ټورنمنټ منتظمین دي زه د دې شکریه ادا کوم او دوی ته ډاډ ورکوم چې تحسین ورته پیښ وم چې ډېر ښایسته ټورنمنټ یې شروع کړی دی او د دې څخه په ډېر ګراس روټ لیول باندې ډېر ښه ټیلنټ راپورته سي. دا اوس کوم فوټبال په چمن کې شروع دی موږ اول د کمیونټي ډېره شکریه ادا کوو. یقینا زموږ په علاقه کې څه دي ورور د منشیاتو ډېر بوران دي منشیات دي دا کوم سپورټ نه وي نو با علاقه بیا څه ترقي وکړي. دا زموږ د علاقې دپاره دا یو علاج روان دی. یقینا موږ ډېر خوشحاله یو ټول عوام په دې باندې فخر کوو چې نن دا فوټبال ټورنمنټ شروع دی. چمن دپاره رایستلی دی او ډېر ښه سوچ یې کړی دی. د علاقې د خلکو د نشو سره وګرځي د دغه سره وګرځي غلط کامو سره وګرځي. خو دغه ټورنمنټ چې ته انعقاد کړی دی دا د انډیا څه چې کوم جنګ موږ وګاټې د هغه په خوشحالي کې دی او بل زه عوامو ته دا پیغام ورکوم چې هغه د دا نشو سره وګرځي د دا کوکنارو د کټ سره وګرځي توجه پر سپورټ باندې ورکړي نو دا د بلکې د جسم دپاره هم یو غذا ده او د یو سوچ فکر د بدلېدو دپاره هم یو سوچ دی یو د بچانو دپاره یو پر تعلیم پر ذریعه ولګېږي یو د سپورټ پر ذریعه ولګېږي او موږ هر وخت سات د خپل پوج سره سات پر څنګ ولاړ. ابتدایي میچ شابو کلب کوټه او سردار محمد شهید فوټبال کلب چمن درمیانز برابر پاتې سول. د ټورنمنټ د انعکاس سره ښه او ټیلنټډ کلاړیان هم به مخته راسي. د کیمرا ټیم سره اختر ګل پام سنو خیبره پښتونخوا چمن.